الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأسأله الكرامة بعد الموت فإنه قد دنا أجلي وأجلكم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد متكبر رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وكيف تنام العين وهي قريرة وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل. تمام حضرات شوق محبت سر درود ابراہیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزیزان و حاضرین المسلمانانو دا الله رب العزت په مونږ تاسو باندې لوی فضل او احسان دی چې الله رب العزت مونږ تاسو خپل خبرې کینولو د پاره خپل خبرې اورېدلو د پاره کینولو. ډېر خلک بداسي وي چې هغوی به په عبثیاتو کې فضولیاتو کې مصروف وي، لیکن د انسان سعادتمندی د انسان خوش قسمتی دادا چې انسان خپل لجن یو لمحه په داسې مجالسو کې تیره کړي چې هلته د الله رب العزت د محبت د الله رب العزت د یاد خبرې کېږي. لیکن شرط دا دی چې مونږ هره خبره اورو د عمل په نیت یې واورو. که د انسان معلومات ډېر شي خو هغه د هغه عملي زندګۍ کې نه وي راغلی نو دا انسان تباه و برباد دی. اصل دا دی چې څه مونږ زده کړو هغې باندې زموږ عمل راشي. او دریم دا هر عمل مونږ کو په کې اخلاص وي، نام و نمود دکلاوا شهرت دا پکې موجود نه وي. ځکه چې کله یو عمل کې نام و نمود راشي شهرت راشي نو دا عمل به د الله د پاره نشو د غیر الله د پاره شو. نو هر عمل مونږ کو په کې اخلاص وي. عزیزانو ما چې ستاسو د وړاندې د قرآن مجید کم آیت کریمه ولوستله او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم ارشاد گرامی میں اولستو آگے کہ اللہ رب العزت
او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرامین سره دا معلومیږي چې په دې دنیا کې یو طبقه ده هغه ته ویل شي غربا غریبانان دې ته ویل شي چې هغه د جسم په اعتبار سره کمزوري د مال په اعتبار سره کمزوري د حسب او نسب په اعتبار سره کمزوري نو دا سره غریب دی عام طور باندې زمونږه معاشره کې چې کوم غرباوي مالدار نه حسب نسبی خنی جسمی خنی نو مونږ تاسو هغوی ته د حقارت په نظر باندې ګورو حال دا دی چې مسلمانان ټول چې دي دا د یو بابا آدم علیه السلام اولاد په دې کې فوقیت او درجه دا د تقوا د وجه نه ملاویږي یو سړی چې څومره متقی دی نو هغه د الله تعالی په نزدیک ډېر عزتمند دی ځکه الله رب عزت ارشاد فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا پتا سو کې د ټولو نه عزت والا زما په نزدیکو اتقاکم هغه څوک دی چې هغه پتا سو کې د ټولو نه لوی پرهیزګار وي الله داونه فرمایي چې د چا مال ډیر وي هغه عزتمند دی چې د چا حسب نسب خوي هغه عزتمند دی بلکې الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یو سړی دی هغه کې تقوا موجود ده هغه کې خوف الهی موجود ده نو دا سړی د الله تعالی په نزدیک باندې د ټولو نه لوی محبوب انسان دی نن مونږ تاسو کلوی درجی والا کسوی لوی متقی وی او بل طرف ته یو لوی سیټ او مالدار راشي نو لري ورته سیب السلام علیکم او یو لوی پرهیزګار یو لوی متقی خداغه مال وسره کم وی حسب نسبی خنی نو مونږ تاسو هغه سلام هم نکو حال دا دې د ټولو نه لوی پرهیزګار څوک دی د الله تعالی په نزدیک لوی محبوب څوک دی چې هغه اتقاوي هغه د ټولو نه لوی پرهیزګار وي قرآن مجید کې الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې ستا په مجلس کې دا غریبانان چې دا غوي مالی اعتبار سره سم مقام نشته ده نو دا غریبانان چې دوی له ترجیح ورکا الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ځان کلک دا کسانو سره چې هغوی خپل رب را مدد کوي سهار او ماښام ولا تعد عیناک عنهم و دومره ورسره ځان کلک وساته غریبانانو سره میل جول دومره کوه چې ستا سترګې دي د دوی نه وانه وړي دا نه چې مالدار ستا ملګری څوک مالدار سیټ سے بھی مالدار سے بھی علاقه کې چې کم مالداري چې کله روټیو کې نو دا فلانه سے بنا والا الله دې حدیث پاک کې راځي چې ستا روټي دي نه خوري مگر متقی سره اور زمونږ روټیګانی سوخري سیټان خوري نوابان خوري حال دا دې الله خپل پیغمبر ته فرمایي ولا تعد عیناک عنهم وادي نور استرګستا د دوینا ولی تريد زینت الحیات الدنیا کتاسو د دې غریبانانو نه بل نظر واړوي د دې مطلب دا دی تاسو د دنیا ډول او سنگار له ترجیح ورکوي آخرت لا ترجیح نه ورکوي امام مسلم رحم الله دا آیتونه ذکر کړی دي او باب یې خو ده باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين چې دا باب دې پدې باندې چې د الله تعالی په نزدیک چې کوم غریبانان وي کم کمزوري وي د حسب او نسب په اعتبار سره د مال په اعتبار سره د جسم په اعتبار سره دا د الله تعالی په نزدیک باندې د ټولو نه لوی محبوب دي او د دې آیت د دې باب د لاندې د آیت ذکر کړل چې الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې کوم غریبانان دي د الله تعالی دربار کې چغو باسي هغه له ترجیح ورکا دارنګي په پورو قرآن مجید کې الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر خسته القابات ذکر کړی دي
دا الله تعالی د ټولو نه لوی محبوب. الله فرمایي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. الله خپل پیغمبر ته فرمایي اے زما محبوبا تدی خلق دا مسله د توحید بیان کا، دارنګي خلق ويروا، خلق ته زیر ورکا، الله تعالی طرف تدی راو بلا. دمر لوی صفات الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. لیکن یو مقدس وا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره صد کفار سرداران ناستو نبی علیہ السلام له دعوت ورکول. په دې وخت کې حضرت عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې هغه نابینه صحابي دی او د مسجد نبوي مؤذن هم دی، هغه راغی او आवाज وکړو علمني یا رسول الله، اے دا الله رسول ما ته سوخیا. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لګ د ناګواره اظهار وکړو، ځکه چې په دې ټیم کې سرداران ناشتي ته خو زما طالبي بل ټیم کې مانه د مسلې تپوسو کا. نو دا ټیم د مسلې خو نو ځکه اوس هغه خلک راغلي چې هغه د کفارو لوی سرداران دي، کدی کې یو ته ایمان نصیب شو دا ټوله قبیله به ایمان راوړي. نبی علیہ السلام غرضم صحیح، لیکن الله تعالی ته دا انداز خوښ نشو. نبی علیہ السلام دا غنه مخ واړول. الله رب عزت سورۃ العبسہ کې آیتونه راولېګل نبی علیہ السلام ته په خسته طریقې سره یو عتاب ذکر کو چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى. نبی صلی الله علیه وسلم په ځړه کې خفشو، مخ واړولو، زکه چې نبی صلی الله علیه وسلم خواته یوړم صحابي راغې. نو الله په دې آیاتونو کې دا ذکر کړو چې کم کس طلبگار دی هغه ته توجه ورکا، او چې کم کس طلبگار نه دی هغه کې د دین اسلام نه بے پروايي موجوده ده، نو ته هغه له توجه مور کوا. عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ هغه طالب دی چې واما من جاءك يسعى وهو يخشى، ستا دربار ته راغې په منډه باندې او په یره باندې، نو دله توجه ورکا، د نبی توجهي مکوا. نو ګوره الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زور نه ورکي چې کم غریبانان دي کم فقرا دي هغوی له ترجیح ورکا په نسبت د مالدارانو باندې. او حدیث پاک کی راځي چې جهنمی سړی څوک دی او جنتی سړی څوک دی. جهنمی یو سړی دی هغه د دنیا په اعتبار سره غریب دی، بعض زمو خلک وي دی الله پیژندل دی، وي د سره مال او دولت ځکه نشته دی الله پیژندل دی. او چې کوم مالداری مونږ ویو چې نه د مالدار دی د څه صفاتی داګه د وجه نه د مالدار دی، حالدار دا خبره درست نه ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنمی څوک ته او جنتی څوک ته. عن حارثة بن وهب رضی الله تعالی عنہ قال، حارث ابن وهب رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا واورېدو چې حضرت فرمایلی الا اخبرکم باهل الجنه، آیا زتاسو خبردار نکم په جنتیانو باندې چې جنتیان څوک دي جهنميان څوک دي. حضرت فرمایل کل ضعیف متضعف لو اقسم علی الله لابرا. کل ضعیف ارغه سره چې هغه کمزور دی، مال په اعتبار سره کمزور دی، اولاد په اعتبار سره کمزور دی، حسب و نسب په اعتبار سره کمزور دی، د جسم په اعتبار سره کمزور دی. کل ضعیف یو سړی کمزور دی کې متضعف عام معاشرکم خلق هغه کمزور غني، سلام ورتم نه کوي. حدیث پاک کی راضی دسی کمزور دی. رب رجل اشعث مدفوع بالابواب، دسی سړی دی چې پراګندا ویختي کولاو پرات دي، کپڑے گند دي، لیکن د الله تعالی په نزدیک باندې د دومره لوی مقام دی. کچرته د قسم اخري چې دا کار بز کوم الله هغه کار هغه د قسم د وجنا رښتې کوي. نو کل ضعیف متضعف، یو سړی کمزور دی او عام معاشره کې هم د کمزورې ګڼل کېږي.
حضرت فرمای لو اقسم علی الله لابره، کچرته دې په الله باندې قسم وخوري چې دا کار به داسې کېږي، نو الله تعالی د لاج ساتي، هغه کار هغه شانتي کوي. نو دینه معلومه شوه چې د الله تعالی په نزدیک باندې مالداری، د الله تعالی په نزدیک باندې یو سړی دی لوی اولاد والا دی، حسب نسب والا دی، داسې مقام نه لري، بلکې د الله تعالی په نزدیک باندې مقام هغه سړی لري چې هغه متقی وي. او دې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو اقسم علی الله لابره، کچرته دې په الله باندې قسم اخري، نو الله تعالی د هغه د لاج د وجنه هغه قسم رښتیا کوي. حدیث پاک کې راځي دو زنانه وي، داوی پاپس کې جنگ شو، چې کله جنگ راغی یو زنانه ولګېده، د بلې زنانی غاښ مات کو، چې کله غاښ مات کو نو شرعي فیصله دا ده چې کله یو سړی د بل غاښ مات کی نو د دې بل کس غاښ به ماتیږي، چا چې دا ظلم کړلی د دې په بدل کې به د ده د غاښ ماتیږي. نو چا چې د دې زنانه غاښ مات کړی نو د دې زنانې یو رشتہ دارو هغه د الله تعالی په ذات باندې قسم وخوړ او یې فرمایل والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيه یا رسول الله، قسم دې په ذات باندې چې ته پر اشتیا باندې لګلې، د دې زنانه غاښ چې دا په بدل کې بچری نه کټ کیږي، چری باندې او باسل کیږي، دا غاښ په نه ماتو مونږه. نو چونکه هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې راضی وو، خو الله تعالی هغه له دومره لوی مقام ورکړو هغه صحابي لا چې دا هغه دومره درجه وا چې هغه وي چې قسم په الله د دې زنانه غاښ په نه ماتېږي، د الله په ذات قسم وخوړ. نو حدیث پاک کې راځي د کمې زنانې غاښ چې مات شوی و هغې په زړه کې ووي که زه د دې زنانې غاښ مات شي نو ما ته به څه میلاو شي، لہذا زه یې معاف کومه. نو هغه زنانې معاف کړه، چې کله هغه زنانې معاف کړه نو چې کله معافي وکړې شي نو بیا خو قصاص نه اخیستلی کېږي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې بعض خلک داسې دي چې هغوی په نظر کې ډېر کمزوري معلومیږي، مال یې نه وي، حسب نسب یې نه وي، لیکن د الله تعالی په نزدیک باندې د هغوی دومره مقام وي لو اقسم علی الله لابره، که چېرته د الله تعالی په ذات باندې قسم وخوري نو الله تعالی هغه خبره رښتیا کوي. نو دې صاحب قسم خوړلی او چې لا تکسر سنیه یا رسول الله، نو الله تعالی د هغه زنانه په زړه کې دا واچوله چې د دې زنانه غاښ په بدل کې کټ نه کړی شي. نو دومره لوی مقام دی د هغه چا چې څوک غریبانانی خوی مسلمان اور مومن وي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیت تاسو ته دوزخین وخیم، نو د دوزخین مبارک فرمایل الا اخبرکم باهل النار، آیت تاسو ته خبر راکم هغه خلقو باندې چې هغه د اور والدي. حضرت فرمایل کل عتل جواز متکبر، اهل نار سوک دی، جانم والا سوک دی. کل عتل هر هغه سړی دی چې د هغه مزاج ډېر سخت دی، کل عتل سخت مزاجه، جواز بد زبانه، متکبر ځان غټ ګڼونکی. نو درې صفات ذکر کړو د جهنميانو. اوس موږ تاسو خپله محاسبه وکړو چې موږ تاسو کې دا صفات موجود دي که نه. یو صفت دا ذکر کو کل عتل سخت مزاجه، سخت مزاجی دا د جهنميانو صفت ذکر کو. سخت مزاجی دې ته ویلی شي چې کله یو غریب ستا خوا ته راشي او تا ته خبره وکړي ته وایي ځه ما سره ټیم نشته، او چې کله یو مالدار ستا خوا ته راشي ته وایي ماشاءالله ماشاءالله کینې جي کینې جي تاسو خو موږ ستاسو په انتظار کې دې ته ویلی شي سخت مزاج. نن موږ تاسو خپله عام معاشره وګورو، موږ تاسو کې دا صفت شته که نشته؟ یو غریب چې زموږ ستاسو خوا ته راشي زموږ ستاسو رویه هغه سره څنګه، او یو مالدار چې زموږ ستاسو خوا ته راشي زموږ ستاسو رویه هغه سره دای چې پاسو پسې غاړه ولا ورکو. دا صفت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنميانو ذکر کړل. کل عتل هر هغه سړی چې هغه سخت مزاجي، جواز بد زبانه،
بد زبانی دې ته ویل شي چې په معمولی خبرې باندې دخلینا افوات وباسل. نن موږ تاسو سوچ کو چې په معمولی خبره باندې موږ دخلینا قسمه قسم کنځلې وباسو. زما خیال شیطان به هغه رنګ کنځلې نه اوریدلې. او دریم صفت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل متکبر، یو سړی د هغه ځان غټ ګڼي. تکبر دې ته نشي ویلی. نن زمانه کې موږ تاسو د تکبر معنی نه پیژنو. یو سړی دی خسته لباس اغوندي، خسته کپړې اغوندي او ځان بناوټ او سنگار سره ساتي، موږ دا متکبر دی. دې ته متکبر نشي ویلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل تکبر ستوي بطر الحق وغمت الناس. بطر الحق دا خبره تا تراشي او تا غ ټکراو کې تو ورته وي چې تلاسو کې چې ما ته دا خبره بیانای، دې ته ویل شي متکبره. او دویم صفت دا ذکر کو چې هغه سړی چې هغه وغمت الناس مسلمانانو ته د حقارت په نظر باندې ګوري. د حقارت په نظر باندې چې څوک ګوري نو دا سړی متکبر دی. ها یو سړی دی هغه خسته کپړې اغوندي، لباس اغوندي، دا متکبر نه دی. لکه حدیث پاک کی راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل یحب الجمال. الله په خپلم خسته دی، جمال خوښي. چې انسان ځان خسته ساتي دا الله خوښي، نو دا تکبر نه دی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې جهنميان هغه څوک دي چې سخت مزاجي، بد زباني، متکبري. نو کومه کوشش وکړو دا درې صفات د ځان نه وباسو. سخت مزاجي د ځان نه وباسو، بد زبانی د ځان نه وباسو، او د تکبر دا صفت د ځان نه وباسو. نو دا درې خبرې د پوره زندګۍ لپاره موږ تاسو لپاره کافي دي. خو شرط دا دی چې په دې درې خبرو باندې موږ تاسو عمل وکړو. نو د ټول نه لوی مقام د هغه چا دی چې د هغه په زړه کې تقوا موجوده ده، اگر چې هغه سره مال او دولت موجود نه دی. حدیث پاک کې راځي یو صحابي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته براتو، دا هغه نومو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ. ډیر غریبو حبشیو په دیهات کې اوسېدو، رنگ نم تک تورو. نبی صلی الله علیه وسلم خواته براتو، ډیر محبت ساتو نبی علیہ السلام سره. یو ځل دې چرته بازار ته راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار ته تلله. نو چونکه دی خو غریبو نو ورته خلکو دومره توجه ورکوله. نبی صلی الله علیه وسلم په بازار کې روان دی. نو چونکه یو مقتدا اور غټ سړی هغه چې بازار کې رواني، نو هر یو سړی دا کوشش کوي چې دې ما سره میلاو شي. نو نن زمانه کې زمون فطرت خو بدل شوی دی. مونږ هغه چا سره میلاویږو چې کم خټېټ مالدار وي اور زمون دا امید وي چې مونږ ته د دې سره میلاو شي. مونږ هغه ته سلام او کلام کوو. خو چې کم داسې غریب غونډه کینو هغه ته مونږ سلام او کلام نه کوو. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا صحابي ولیدو، نو فورا د دې نه شاته راغی، په سترګو باندې ول لاسونه کېښود. نو دې صحابي ډېر کوشش کول چې ځان د دې نه خلاص کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو مَن یشتری هذا العبد، دا غلام بسوق والی. مَن یشتری هذا العبد، سوچتے چې دا غلام والی. حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام دا خبر واوریدي، نبی علیہ السلام او پیژندو. نو اول ځان خلاصول او به ځان نبی علیہ السلام پر ډیر جوختول. د دې لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم جسم سره زما جسم یو ځای شي، ځکه دا بابرکت او معصوم جسم دی. نو به نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زما رنگم بالکل تک تور دی، حسب او نسب نشته، کته ما خرڅي نو زما دا قیمت چې دی دا به ډیر کم وي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په هغه وخت کې یو عجیبه جمله ارشاد فرمایله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لست بکاسد یوم القیامه، اے زما صحابی د دنیا والو پوسترګو کېږي ستا مقام خو ډیر ښکته دی، لیکن د الله تعالی په نزدیک باندې پرز د قیامت باندې ستا ډیر لوی مقام دی. لست بکاسد یوم القیامه. نو اصل د بهترین مقام اور وجہ هغه تقوا ده، هغه مالداری نه ده، بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
بدا دعا کوله د دې دعا معمول به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت به فرمایل اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اے اللہ تعالی مال ژوند راکې په حالت د غریب والی کې اور مالا مرګ راکې په حالت د غریب والی کې، بلکې ما پر ورځ د قیامت باندې د مسکینانو په صف کې را پاسئ. څومره لوی مقام دی د غریب والی. نو دینه معلومیږي دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو سره دومره فضیلت چې د بیان کړل، ځکه حضرت ته پته وا چې زما د امت فی به غریبانانو ته د حقارت په نظر باندې ګوري. د دې وجینا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو سره د دې غریب والی فضیلت بیان کړی دی. بلکې حدیث پاک کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل د جنت او د جهنم په منځ کې مناظره شوه. احتجت الجنت والنار، جنت و جهنم په پس کې بحث شروع شو. فقالت النار، وروي چې ز افضل ما زکه فی الجبارون والمتکبرون، پما کې لوی لوی غټایت به اوسېږي، لوی لوی متکبرین به ما ترازی زکه ز افضل ما. نو جنت ورته وی قالت الجنه فيها ضعفاء الناس ومساكنهم، ز افضل ما زکه غریبانان به ما ترازی، کمزوری خلق به ما ترازی. نو الله تعالی د دې دوړو په منځ کې فیصله وکړه. فقضى الله بينهما، الله د جنت او جهنم په منځ کې فیصله وکړه. الله فرمایل انک الجنه رحمتي، اے جنت تزما رحمتي، ارحم بک من اشاء، ستا په ذریعه سره زرحم کوم چا باندې چوغړم. وانک النار، اے وراغه اعذبک من اشاء، زچی اوغړم نستا په ذریعه سره باغ ته سزا ورکوما. ابه فرمایل ولکلیکما علی مملوءهما، اے جنت اے جہنم تاسو دواړه بزړه کوما. جنت اور جہنم دا دواړه الله تعالی ډکې. نو مؤمن له پکار دي چې هر وخت دا هغه فکر وي. حدیث پاک کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت ته دائم الحزن، چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه په غم کې د سوجینا د دې وجینا چې د یو مقام راتلون کې دی چې هغه ته به زما امت تلون کې وي، یو جهنم دی بل جنت ته. نو امت له پکار دی چې هغه اعمالو کې چې هغه د جنت والا اعمالي. یو عالم مبارک راضی چې دا هغه په چهره باندې چا مسکراهټ نه ولیدلی، چا خندا نه ولیدله. چاته تاسو کو چې حضرت ته خو همیشه په غم کې، همیشه ستا په مخ باندې مسکراهټ نه محسوسيږي، دا ولی؟ نو هغه ورته وی وکيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في اي المحلين تنزل. وی دا سترګې سرنګي یخشي ځکه دې ته پته نشته دی چې دو مقامونه دي، یو جنت ته بل جهنم دی. د دې ټکانه جنت ته او جهنم دی، دو ټکانی دي جنت اور جهنم. مونږ تاسو له پکار دي چې د دې غم او د دې فکر همیشه په مونږ تاسو باندې سوار. اور علما ذکر کوي چې کله هغه عالم وفات کېدو، چې کله د هغه د جسم نه روح پرواز شو، د هغه په دغه وخت کې د هغه په چهره باندې خندا او تبسم ښکار شو، ځکه پته ورته ولګېده چې ستا مقام کم یو دی. عزیزانو د دې مقام دپاره تیاری پکار ده. تیاری ده چې مونږ په ځان کې دو صفات پیدا کړو. یو صفت ده چې نیک اعمال کوو، دویم صفت ده چې ځان د ګناهونو نه بچ کوو. یو سړی ډېر نیک اعمال کوي خو ځان د ګناهونو نه بچ ساتي، نو دا نیک اعمال دله هیڅ فایده نه ورکوي. د نیک اعمالو چې کوم نورانیت دی هغه انسان ته نه محسوسېږي. یعنې مونږ تاسو مونځ کوو، هر څه کوو، لیکن هغه لذت، هغه مزه هغه مونږ تاسو ته نه محسوسېږي. ولې؟ ځکه مونږ تاسو ځان د ګناهونو نه بچ ساتو. ګناهونه دا یو تیاره ده، دا یو ظلمت دی چې کله انسان ځان د ګناهونو نه بچ ساتي، نو په دې نیک اعمالو کې هغه لذت، هغه مزه نه محسوسېږي. نو الله تعالی دې د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي اور د ګناهونو نه د بچ کولو توفیق دې الله تعالی را نصیب کړي. د ګناهونو ډېرې شعبې دي. یو شعبه دا ده
چې یو مسلمان ته تکلیف رسي دا د ټولو نه لوی ګناه په دې باندې چې دی تعلق د حقوق العباد سره. او حقوق العباد دې ته ویل شي چې سو پوری تا یو بنده ته تکلیف رسولې هغه سو پوری معاف کړي نه وي نو دا نه معاف کیږي. نو عزیزانو دا مونږ ګورو په دې لار باندې زور ازو دلته دې پوری ځای کې دا ګندګي کسان اچي نو کم کسان چې په دې لار باندې تیریږي هغه ته تکلیف ملاوي کی. کم کسان چې د جمعات ترازی د جمعات کې ناشتي نو کدا کڑکے کولاوه کې نو هغه بدبو دل ترازی نو دا څومره لوی ګناه ده، کبیره ګناه ده، معمولی ګناه نه ده. یو د صغیره ګناه یو د کبیره ګناه. کبیره ګناه ده دا یو مسلمان ته تکلیف رسول او به یو نمازی ته تکلیف رسول. زما چې حدیث پاک کې راځي چې د ټولو نه وړه نیکی دا ده چې پلار کې یو غن پردی تاغله راکې او د ټولو نه غټ ګناه دا ده چې د پلار کې غنی اچي ګندګي اچي د دې لپاره چې مسلمانانو ته تکلیف میلاو شي من گزارو ته تکلیف میلاو شي. دا د ګندګي د غرزول زین نور زین نشته کته د سین دی غټ سین بهيږي الته ګندګي وړه الته غرزي د الله د پاره دې ځکه بالکل ګندګي ما چوي. وس هم تاسو له تنبیه راکړه څومره کسان اوري کورونو والدي اور کبه هم تاسو د دینه بچ نشو یا بازارونو والدي باز بازارونو والم دلته ټماټر د شنه غرزي ک بازارونو والدي او ک کورونو والدي دی ټولو ته دا درخواست ته چې ګندګي چې دلته مو غرزوي. یو د جمعات بیزتی ده او د مسلمانان په دې طرف باندې تیریږي هغه ته تکلیف میلاويږي. کچرته تاسو د دینه من نشوي به به مونږ هر مانځه پسې بد دعا کو د خلکو د پاره چې څوک دلته ګندګي اچي. ان شاء الله چې څومره کسان دي دلته چاہے بازارونو والی یا کورونو والدي چې مونږه باقاعده کور کې دا وي چې دې ته ګندګي وي نه سي کوشش وکړو د دې دعا کې چې سو الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله مخبل مقرب بندگان جوړ کړي. یا الله موږ د ولایت خط انتها ته ورسوي. یا الله د چا څه قسم شری حاجات د غیب خزانو نه پوره کړي. یو کس کاغذ را لګل چې زمارور یا رشتہ دار بیمار دی داغه د پر دعا وکړي چې الله تعالی داغي بیماری رفع کړي شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. څومره کسان بیماران دي الله تعالی دې ول شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. څومره قرضداري د غیب نه ولا بندوبست وکړي. الله تعالی دا جمعات په خپل قدرت سره تکمیل ته ورسوي. جمعات خو تکمیل ته رسیدل خو په دې جمعات باندې قرضونه دي لوی لوی بوجونه دي نو چې موږ تاسو کوشش وکړو چې باقاعده دي جمعات سره خپل تعاون جاری او ساری ساتو کوشش وکړو د دې نو الله تعالی څوک په دې کې څومره تعاون کوي چا په دې کې څومره روپۍ لګوري دي یو روپۍ شو 1000 روپۍ شو لاکھ شو چې څومره وي الله تعالی دا غوي دا اعمال دا روپۍ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دیلا لوی مقام ورکړي. الله تعالی په آخرت کې دوی د پاره دا یو ذخیره جوړه کړي. الله تعالی څوک څه قسم پریشانه کې مبتلا دي د غیب نه ولا بندوبست وکړي. څوک په فاشوي د مغفرت تامه ورته نصیب کړي. په آخر وخت کې دنیا نه زو په جبا دا کلمه جاری کړي لا اله الا الله.